السلام علیکم. عزتمنو جنسي زیاتې ټوریست توزه سیوا کیږي. تر اوسه پورې همداسې به نه یې اورېدلي چې یوې ماشومې سره دغه شانتې غلط جنسي زیاتې وشي، یعنې غلط کار یا جنسي زیاتې وشي او د هغې نه بعد ولې بیا ژبه په اور باندې وسوځوي. د دقې دپاره یې ورته وسوځوي چې دا په کور کې څه خبرې یعنې خل ونه وایي. عزتمنو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. خو د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته یادګینه وکړم تر اوسه پورې خو تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ساعت د ټلۍ نښانې وښایئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو اوس توزه دغه نوي واقعیت مخې ته راځي. عزتمنو موږ چې خپله په دغه واقعیت نه خبر شو نو خدای ته ډېره سخته مسره وجړه، ځکه عزتمنو چې یو خو ورسره دغه جنسي زیاته شوې او بل د هغې د پاسه یې ورسره بل زیاتې همدغه کړی چې ژبه یې ولا په اور باندې سېزلې وه. د دغې ماشوم پلار یو زمیندار و، زمینداري به یې کوله او د هغې نه بعد به بیا یې ځان ته ډېرې میرې کوله، 400-500 روپو مزدوري و او ماشومانو سره یې دغه شانتې یعنې غلط کارونه وشول او هغه اوس د پاکستان د حکومت نه همدغه غوښتنه کوي چې زه یعنې انصاف غواړم. اوس ته اوس دا جنسي کارونه ډېر زیات شوي دي او فحاشي کارونه. الله تعالی دغه د ماشومې مور او پلار ته د زړه صبر ورکړي او چې چا ورسره الله تعالی دې هغه په خپل رحم دننه ژوندی دننه په ځمکه کې ښخ کړي چې ټولې دنیا سیکي او عبرت ترېنه واخلي. ځکه عزتمنو چې ما او تا یې ووهو نو دا به بیا به هم ښه شي، بیا به هم ښه شي. الله تعالی چې په خپله څپېړه باندې وي نو د هغې ښه کېدل بیا هېڅکله هم نشته او نه څه د ښه کېدلو چانس یې شته. الله تعالی دې د دې ماشومې مور او پلار ته دې د زړه صبر ورکړي. نو دغه شانتې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښانې وښایئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.